بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ ټولو زده کوونکو د کلاس په شروع کې ټول زما سلام واخلئ. ما ته د خپلو 2-3 تیرو کلاسونو نه دا اندازه وشوله چې هغه ستاسو هډو خوښ نه شو، ځکه چې په هغې باندې ستاسو کوم لایکونه کوم کمنټس راغله، د هغې نه داسې معلومیږي چې هغه انګلیش ستاسو خوښ نه شو. هغه مو ځکه خوښ نه شو چې هغه ټکي لږ مشکل ګران وو. نن خو دا کلاس بیخي ستاسو د خوښې کلاس دی، ډیر اسان کلاس دی. په دې نن کلاس کې چې ما سره کوم ټکي دي، یعنی د انګلیش ټکی دی او د هغې اپوزیټ ټکی دی. اپوزیټ وایي برعکس، موږ چې ورته مخالف وایو به هر حال دې ته په پښتو کې وایي برعکس. یعنی نن به د انګلیش ټکی وي او د هغې اپوزیټ به وي. د ډیرو خبرو نه به ښه دا وي چې د دې کلاس شروع وکړم. ګورئ اول چې کوم ټکی دی موږ سره ارلی. ارلی خو به تاسو زما په دې کلاسونو کې ډیر اوریدلی وي، وختي ته وایي. ارلی وختي. د دې چې کوم اپوزیټ برعکس ټکی دی هغه دی لیټ. لیټ وایي ناوخته ته. لیټ ناوخته. ارلی وختي، لیټ ناوخته. دا نن کلاس ګورئ ډیر اهم کلاس دی، دې ته ښه په غور په توجه سره وګورئ. بل چې کوم ټکی دی کولډ. کولډ وایي یخته. او بیا بل ټکی د دې اپوزیټ چې کوم دی هاټ. هاټ وایي تود ته، ګرم ته. بیګ. بیګ وایي غټ ته. لیټل وړوکی. غټ وي او د هغې چې برعکس کوم ټکی مونږ وایو هغه وي وړوکی. نو بیګ غټ شو او لیټل وړوکی شو. بیفور. د بیفور مطلب دی اول، مونږ چې ورته وایو پیله. آفټر وروستو. وروستو به زه ووایم. اول ته ووایه، وروستو به زه ووایم. دغې اول ته چې کوم وایي بیفور او وروستو ته وایي آفټر. بیک شاته. فرنٹ مخکې. یعنی ګورئ تاسو د دې کوټه چې کومه ده د دې شا ده، شاته یې مونږ بیک وایو، او د دې چې دا کومه مخه ده دې ته وایي فرنٹ. په انګلیش کې مخې ته وایي فرنٹ. بیک شا او فرنٹ مخه. آلویز همیشه، تل، یعنی تل لپاره. د دې چې کوم برعکس ټکی دی هغه دی نیور. نیور مطلب شو هیڅ کله نه. نیور هیڅ کله نه. الون یوازې، یعنی زه یوازې یم. دې یوازېوالي ته تنها ته په انګلیش کې وایي الون. او بیا دی ټوګیدر یو ځای. ټوګیدر یو ځای، یعنی ما او تا چې کله یو ځای شو دغه یوځیوالي ته په انګلیش کې وایي ټوګیدر. یو ځای. الون یوازې. ټوګیدر یو ځای. آل ټول. نان هیڅ نه. د آل چې کوم برعکس ټکی دی هغه دی نان. هیڅ نه. آل مطلب ټول او د نان مطلب هیڅ نه. ایډ جمع کول. ایډ جمع کول. سبټریکټ. سبټریکټ مطلب دی بیلول، یعنی دلته کې ایډ جمع کول دی او د دې برعکس ټکی چې کوم دی هغه دی سبټریکټ. بیلول، یعنی 2 څیزونه بیلول. ډیر څیزونه چې کوم وي او د هغې نه مونږ څه رابیلوو، دغه بیلولو ته په انګلیش کې وایي سبټریکټ. هغه څیزونه ډیر څیزونه بیلولو ته وایي سبټریکټ او جمع کولو ته یې وایي ایډ. بل ټکی وګورئ اباف. دا تاسو ای بی او وی دی که نه، دا ویلی شئ اباف. ایبیو نه دی، دا ډیر خلک ایبیو وایي، دا دی اباف. دا وایي اوچت ته. اباف اوچت. د دې چې کوم برعکس ټکی دی بیلو. د بیلو مطلب دی لاندې. اوچت وي او لاندې وي. اوچت ته وایي اباف او لاندې ته وایي بیلو. دا بیلو نه دی، دا دی بیلو. بیلو لاندې.
ګورئ کول وایي یخ ته. وام ګرم. تود یعنی په اخترونو کې په ښادیانو کې چې کوم تود چل وي دا تود دغې تود ته نه وایي کوم چې د نور تودوالی دی د اور تودوالی دی دغې تودوالي ته نه وایي. دا د خوشحالیانو چې کوم تودوالی وي هغې تود ته په انګلیش کې وایي وام. WARM. په دې کې دا آر چې کوم دی دا سایلنټ دی. دا تاسو وام ویلی شئ. کول یخ، وام تود. ډارک وایي تیاره ته. یعنی د ماښام د ماسخوتن چې کومه تیاره وي دغې ته وایي ډارک. لایټ وایي رڼا ته. بیا د ورځې چې کومه رڼا وي د لایټ چې کومه د بلپونو چې کومه رڼا وي هغې ته وایي لایټ. ډیفیکلټ وایي ګران ته، مشکل ته. ایزي وایي آسان ته. یعنی کوم کار چې ګران وي مونږ وایو دا ګران دی. نو دغې ګران ته په انګلیش کې وایي ډیفیکلټ. او چې کوم آسان وي دې ته مونږ په انګلیش کې وایو ایزي یعنی آسان. ډرای وایي وچ ته. وچ یعنی کپړې وچې دي. دغه وچو کپړو ته په انګلیش کې وایي ډرای. هر څیز چې وچ وي هغې ته وایي ډرای. او بل چې کوم د دې برعکس ټکی دی ویټ وایي لوند ته. یعنی کپړې لمدې دي دغه لوندوالي ته په انګلیش کې وایي ویټ. ډرای وچ او ویټ لوند. تاسو یې د هر څیز دپاره استعمالولی شئ. چې کوم څیز وچ وي هغې ته ډرای ویلی شئ او چې کوم څیز لوند وي هغې ته ویټ ویلی شئ. ایسټ وایي ډېر خلک ماته دا وایي چې ته اکثره پښتو نه وایي. خو د پښتو ډېر ټکي داسې دي چې هغه مونږ په عامه معاشره کې نه وایو او ماله به راځي خو نه دا خو نه ده چې ماله راځي او زه یې نه وایم. خو به هر حال ګورئ ایسټ چې کوم دی دا ختیځ ته وایي. ختیځ به تاسو ډېر خلک اوس نه پیژني چې ختیځ څه ته وایي. ختیځ دا د نور چې کوم راختل دي یعنی د هر څیز ختل چې وي هغې ته مونږ په انګلیش کې وایو ایسټ. یعنی د کومې سایډه چې نور راخیږي دغه نور راختو ته دغه سایډ ته مونږ وایو ایسټ. او بیا دی ویسټ. د دې برعکس ټکی چې کوم دی نو د دې معنی دا لویدیځ. یعنی په کوم طرف چې نور لویږي هغې طرف ته مونږ وایو لویدیځ. امټي وایي تش ته، خالی ته. یعنی دا بالټی تش دی، خالی دی. امټي. او بیا د دې برعکس اپوزیټ چې کوم ټکی دی فل. ډک. بالټی ډک دی. دغه ډکوالي ته وایي فل. ډک. انټر دننه کیدل یعنی د یو څیز دننه کول. اگزیټ بهر کول. یعنی تاسو به دا اگزیټ او انټر به ډېر وینئ. انټر لاره دا ده او اگزیټ لاره دا ده. د انټر مطلب دا شو یعنی د ننوتو لاره دا یوه ده، د دننه کیدلو لاره دا یوه ده او د بهر وتلو لاره دا یوه ده. نو دغه دی انټر او اگزیټ. انټر وایي دننه کولو ته، دننه کیدلو ته او اگزیټ وایي بهر وتلو ته. یعنی بهر ته وایي اگزیټ او دننه ته وایي انټر. اور وایي اوچت ته. او بیا اپوزیټ چې کوم دی انډر لاندې. اور اوچت، انډر لاندې. پارټ وایي حصې ته، برخې ته. مونږ چې ورته برخه وایو. د دې اپوزیټ دی هول. د هول مطلب دی ټول. WHOLE. دا ویلی شي هول. د دې مطلب دی ټول. یعنی دغلته حصه برخه ده او د دې اپوزیټ دی هول ټول. پلی وایي لوبې ته. اپوزیټ ورک. د دې اپوزیټ دی ورک یعنی کار کول. لوبې کول وي او یو کار کول وي. مونږ وایو که نه هسې لوبې مه کوه سم کار وکړه. نو دغه لوبې کولو ته وایي پلی او کار کولو ته وایي ورک. پبلیک وایي عام ته. او د دې بکس چې کوم ټکی دی پرایویټ وایي خصوصي ته. یعنی څنګه چې مونږ وایو
مونږ وایو دا پرایویټ سکول دی. د پرایویټ سکول مطلب دا دی یعنی دا خصوصي سکول دی، دا غیر سرکاري سکول دی. داسې مخکې چې کوم ټکی دی هغه دی فیکټ. فیکټ وایي حقیقت، رښتیا ته. د دې اپوزیټ چې کوم ټکی دی فیکشن. فیکشن وایي افسانه، قصه چې ورته مونږ وایو. مونږ وایو رښتیا وایه، خاصې قصې مه کوه. فیکټ حقیقت، رښتیا، او فیکشن وایي افسانې، قصې ته. اوپن بیرته، کولاو، یعنی دا ور بیرته کول چې کوم دی، ور چې بیرته وي دې ته مونږ وایو اوپن، یعنی ور بیرته دی. او بیا چې بند وي دې ته وایو کلوز. کلوز وایي بند ته. د دې اپوزیټ دی بند. اوپن بیرته او کلوز بند. نیر. نیر وایي نږدې ته. د دې اپوزیټ دی فار، لرې، یعنی ته ما سره نږدې یې. دغه نږدې ته وایي نیر. هغه زما نه لرې دی. دغه لرې ته وایي فار، FAR، فار، لرې. نارت، شمال. ساوت، جنوب. دا خو به تاسو ډیر اوریدلی وي، شمال او جنوب. شمال ته په انګلیش کې وایي نارت، او د دې اپوزیټ چې کوم دی ساوت، مطلب دی جنوب. ټای، تړلو ته وایي، یعنی دا کوم څاروي چې مونږ تړو که نه دغه تړلو ته په انګلیش کې وایي ټای، TIE، ټای. او د دغې خلاصولو ته وایي د دغې اپوزیټ چې کوم دی انټای، کولاول، یعنی د هغې خلاصول. څاروی مونږ تړو که نه او بیا یې خلاصوو، تړلو ته یې وایي ټای او خلاصولو ته یې وایي انټای. لاوډ، تیز، یعنی په تیزه خبرې کوه. لاوډ، دغه تیز دغې ته وایي په انګلیش کې لاوډ. او د دې چې بل اپوزیټ ټکی دی کوایټ، خاموشه، چوپ. کوایټ، خاموشه. رایټ. رایټ وایي ټیک، مونږ چې ورته سم وایو. رایټ، ټیک. رانګ، غلط. دا کار تا سم وکړو، دا کار دی غلط وکړو. دغه سم ته په انګلیش کې وایي رایټ. غلط ته وایي رانګ. رانګ، غلط. های. د های مطلب دی اوچت. های، اوچت. د دې اپوزیټ دی لو. لو وایي ښکته ته. لو، ښکته. های اوچت شو او اپوزیټ یې ښکته چې کوم دی هغې ته وایي لو. انساید، دننه. آوټساید، بهر، یعنی دننه انتظار وکړه. که موږ داسې خبره کوو چې دننه انتظار وکړه، دغه دننه ته په انګلیش کې وایي انساید. او که موږ وایو چې بهر انتظار وکړه، نو دغه بهر انتظار ته وایي، یعنی دغه بهر ته په انګلیش کې وایي آوټساید. انساید، دننه. آوټساید، بهر. فرست، اول، یعنی زه په اول ځل بازار ته لاړم، دغې ته وایي فرست. او لاست چې کوم دی اخیری، یعنی دا زما اخیری ځل دی. دغه فرست چې کوم دی اول، مونږ چې کوم اول وایو دغې ته په انګلیش کې وایي فرست. او اخیری چې کوم وایو دغې ته وایي لاست. ګورئ بل ټکی وګورئ ګیټ. حاصلول، ترلاسه کول، یعنی یو څیز ترلاسه کول، د خپل ځان کول. د دې اپوزیټ چې کوم دی ګیف. د ګیف مطلب دی ورکول، یعنی موږ د چا نه څیز اخلو که نه دې ته وایي ګیټ. چا ته څیز ورکوو هغې ته وایي ګیف. اخیستلو ته وایي ګیټ، ورکولو ته وایي ګیف. پوش. پوش وایي دیکې ورکولو ته، یعنی یو څیز لا د شاته نه دیکه ورکول، دې ته په انګلیش کې وایي فوش. PUSH، پوش. او بیا نیول دی. پول. اپوزیټ چې دی کوم دی هغه دی پول. PULL، پول، نیول، یعنی یو څیز له دیکه ورکول وي او د هغې نیول وي. دیکې ورکولو ته یې پوش وایي او نیولو ته یې وایي پول. کوېسچن، سوال کول.
او جواب ورکولو ته یې وایي آنسر. اپوزیټ یې چې کوم دی آنسر. کوېسچن سوال کول، آنسر جواب ورکول. سیټ کېناستل، سټینډ ودرېدل. سیټ کېناستل، سټینډ اپوزیټ چې کوم دی ودرېدل.